د قومي وطن پارټي مشر د پاکستان د کورونو چارو پخوانی وزیر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی آفتاب شیرپور صاحب سره ډیره مهرباني. تاسو تقریر خو ما اوریدو او دا خو تعلیمي پروګرام تاسو په د وزیرستان د حالاتو د سیاسي مشرانی خبره خامخا کوي. وزیرستان کې څه بدلون ګوره اکثر ته اوس په دې موجود د تاسو کورونو چارو وزیر وی ډیر ځاتل صورت حال بل شان اوس څنګه ورجی چې کوم یو تصور او یو خیال چې د فاټا بمنګا مرج کو داغه د هغه سره پورا پاکستان سره مرجر بوشي نه دې سره به داغه حالات بدل شي او باقي کې زما په خیال کوتایا نه ډېری دي چې کوم د سرتاج عزیز هغه او بیا دا هغه چې پارلیمنت دوتای اکثریت سره هغه منظور کو د مرجر او هغه کې چې کوم هغه نکاتو هغه باندې هغه شانتي عمل نه دي شوی. هغه کې کو د وسایلو خبره هغه سل ارب روپے د کال چې دی هغه اوسه پوره مليون شوی پوره مليون شوی ادرې 3% په NFC اوارد کې داغه اوسه پوره سو پاغه باندې عملونه شو او التا کم اصلاحات چې پکارو هغه اصلاحات هم هغه شانته پنګړي کې پاتې دي. موار به سوق وی لکه تاسو په خیال دا موږ د ما په خیال صرف کودا وای چې د حکومت هغه دغه نه علاوه د ما په خیال ټول مشران د پښتنو مشران او د ملک مشران چې څوک په اقتدار کې دي په کار دا چې دا یو داسې فیصله وا چې داغه دواړه روخونه یو روخ داو چې را ډیر خلک د دې په حق کې ډیر خلک د دې په حق کې نو موږ دا نه غوښتا چې څوک په حق کې نه دي چې داسې حالات جوړ شي چې هغه ته تقویت ملول شي چې ګوره موږ خو به شي دا نو پکاره نو دا هغه کې اوسم زویم چې لا وخت چې دې لپاره کوشش وشي او دلته د تعلیم دلته د صحت دلته د انفراستراکچر دلته د پولیس نظام دلته د لند سیټلمنٹ دا ټول شیزونه دي چې په دې باندې کار کول پکار. اخیره پښتنه مختصر د وزیرستان دغه پروګرام چې و ټیلنٹ قابل الکان جنکه د وزیرستان ټیلنٹ راته د لکه صلاحیت مشمان زما په خیال دا خو چې وکړه داسې دا خو بالکل زه حیران شوم چې کوم طریقې سره دا ما وکتل چې یو خدا مسعود ویلفیر اسوسییشن چې کوم کارکردګي دا ما په خیال دا هر ځای کې داسې یو هغه پکار دي ځکه چې د قوم ما په تقریر کې موږ کو د ملک سره هغه شانت وسایل ني خو دې طریقې سره صاحب حیثیت خلک په خپل حصہ اچي نو دا زما په خیال زه ډیر خوشاله شوم او د دوی خاص کر د چیرمن د وایس چیرمن چې دوی کوم مهنت کړی دی داسې مهنت چې بغیر هغه ځان له فواید نه یغشته بلکې روز او شپه مهنت کړی دی او د حتی رسوله چې ان شاء الله تعالی آینده قدمونه تدینه مزاتی او د ټول په پاکستان کې او په دې خطه کې به د دې یو نوم پیدا شي. دا زما په خیال دوی د مبارکباد مستحق دي. ډیره مهرباني ستاسو.